د هرقل 300 صحابه کرام یې ونیول 300 یو پکې عبدالله ابن حذافه سهمي رضی الله عنه او د مشر او چې څنګه گرفتار کړل 300 مسلمانان یې گرفتار کړل نو هرقل ځان ته پیش کړل دا مشر چې عبدالله ابن حذافه دی ورته وی یو کار وکړه عیسایان شي واپس د خپل مذهب هم پرېږدي هم د اهل کتاب دي زمونږ هم اهل کتاب یو مونږ سره شامل شي پرېږدو او ته غوسه شو وی دا کوم ځای کېدی شي د به اسلام پرېږدم د به خپل پیغمبر پرېږدم او ستا دین کې به داخلېږم دا نشي کېدی وی ګوره یو خبره درته کوم وی د یو علاقې د ګورنر کوم وی نه کېږي وی جیل کې واچوي خوراک سکاک پې بند کړي خوراک سکاک یې پې بند کړه او جیل کې واچول یو ورځ به پسې بیا راوویسته وی ګوره خوراک سکاک مې در باندې بند کړی دی نه در کوم مسلماني پرېږدی او عیسایان شی نیمه بادشاهي هم دله در کوم گورنري هم دله در کوم او چې کومه جینۍ هم دلته خوښي ودونه هم دله کوم مال او دولت هم در کوم وی ته خو لا گورنري دی چې د دې ټول روم بادشاهي راکې قسم دی چې کوم ایمان زما پړه کې خدای چولی دی چې هغه پرېښودو والا نه وي او په کم پیغمبر دمه ایمان دی نه هغه پیغمبر دروغجن نه دی هغه پرېښودو والا نه دی وی دې حالت کې به م وجنم ساده نه وځم وی ډېره ښه خبره ده چې ساره نه وځي زر به جنت ته ورسېږو هېڅ مشکلات نشته بیا جیل کې واچول وی خوراک سکاک به نه ورکوې نو څو ورځې پسې راوویستل او دې حد ته رسېدلي وو چې د لوږې تندې د لاسه د غوږونو هغه سماعت اورېدل هم ختم شوي تقریبا او د سترګو نظر یې تلو والا و او بلکل داسې شوي چې د لوږې او د تندې د لاسه وجودونه داسې کونډه شوي نو کېنول نو ورته غوښه کېښوده ښه مزېداره سره کړې او اوبې ورته کېښودې وی دا غوښه د خنزیر د دام د لخوا پرته کړې ده تاسو دې د مرداره وایي او دا شراب دی شراب دا مې دله راوړي دي دا اوس کې نور څه نشته د ملګرو ته یې پام کوئ چې ګوتې ونسئ ملګرو ورته وی دومره ازمایش را باندې ولې کوې په شریعت کې خو دې وخت کې مونږ له دا جایز دي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه چې کوم سړی مضطر شي محتاج شي نو که هغه د خنزیر غوښه هم خوري نو خوړل ورله جایز دي که هغه دې وخت کې د تندې مري او شراب هم وڅکي نو دې وخت کې هغه ورته جایز دي نو دې وخت کې خو موږ مرو د لوږې تندې د لاسه خېټې خوږېږي دردونه کوي نظر او غوږ هم لاړ سترګو نظر او د غوږونو اورېدل هم ختم شو دومره ازمایش را باندې حضرت ولې کوې عبدالله ابن حذافه ته وایي دا موږ له شریعت کې جایز دي قرآن وایي چې جایز دي ولې را باندې منې کوې او ورته څه وایي بلکل وي ستاسو مسله ټیک ده دې وخت کې د خنزیر غوښه موږ له جایز ده دې وخت کې دا شراب څکل موږ له جایز دي بلکل لیکن که دا سکو او خورو د یو ظالم بادشاه یو کافر بادشاه زړه پې خوشحالېږي د هغه زړه نه خوشحاله دی چې موږ له دا راکوي بل شی ولې نه راکوي دې به سبا پروپیګنډه کوي چې وګورئ د پیغمبر هغه ملګري چې شراب حرام و بیا به اوس کوي د پیغمبر هغه ملګري چې پیغمبر یې وایي چې خنزیر مردار دی حرام دی امې په دله اوس کوم او مې وخوړه او نه خوړه دی به فخر کوي او دی به خوشحالېږي نو حلال دی موږ له خو د کافر زړه پې خوشحالېږي موږ د دې کافر زړه نه خوشحاله وی ښه نه خورئ وی نه وی واچوئ جیل کې چې بیا جیل کې واچول بس تقریبا بې هوشۍ تقریبا نو راویې ویستل ورته یې وی ګوره اوس ته ویمه ایمان او اسلام هم پرېږدی عیسایان شی پرېږدم یوازې پرېږدل نه جنکۍ هم درکو او دې مشر ته وایي تاله ګورنري هم درکو او ته زما مقه یوه خبره ده دې ته کم رنګ وایي د هغه ماربلو والا رنګ دی د هغه د جامې خپل رنګ دی چې مګه جامه به اوښلېږي خو سپینوالی به ترې لاړ نه شي د هغه د چونې رنګ نه دی مړه زموږ د څه رنګونه دي زموږ د ایمان به څه رنګي معمولي غوندې منډې ترړې امریکا کې ویزه میلاویږي او په برطانیه کې ویزه میلاویږي او منډه ده ورپسې او هلته کې نیشنلټي میلاویږي او هلته پیسه میلاویږي مړه پیسه خوږه ده که الله خوږ دی پیسه خوږه ده که پیغمبر خوږ دی د امریکې نیشنلټي خوږه ده او که رسول الله خوږ دی او که جنت خوږ دی څنګه مسلمان سپوره وخوره ناره وخوره د لوږې به د خدای نه وجني خو ایمان قابو کا پیغمبر قابو کا دا د صحابو نقش قدم دی د سیرت د جلسې مقصد دا دی دا نه چې مونږ قصې وکړو په یو غوږ یې واورئ په بل غوږ یې وباسئ مقصد دا دی نو چې راویې ویستل بیا نو یو دیګ یې د تیلو ګرم کړو غټ دیګ او تیل یې پکې وخوټ کړ او دی عبدالله ابن حذافه ته وایي ګورم اوس چې ایمان پرېږدی او که نه پرېږدی یو ملګری وله راونیو او دې دیګ کې ورویسته لاس وخپې وله تړلې وي او چې څنګه یې په دیګ کې ورویسته هغه دونه خوټ کېده چې ورتلو سره یې غوښه وډوکې د یو بل نه جدا شو یو ویش یې مو نه کړ دومره سخت ګرم تیلو خوټ کېدو والا
نو عبدالله ابن حذافه حکم یې وکړ د لاس پې وتړی ور وچوي وي دقسې دا 300 د لغون داسې وجه او یا به ایمان پرېږدی عیسایي کېږي به چې عیسایي شوې ښه در کوم او د ګورنري در کوم چې لاس پې وتړل دی په ژړا شو هرقل وی صبر وکړې ها ویرېده ځان ته مخامخ وي زه راته نه یم چې رشي ټینګېدی نیکبخت تاسې را باندې مرګري مړ کړ ګوره نشي ټینګېدی وی نه زه خو په مرګ نه جاړم وی په څه جاړئ وی په بل شي جاړم وی وجود مې ډېر کمزوری شوی دی ډېر کمزور دی لوګو تندو معلومه اوس چې مې ور واچې په یو کش به رانه سوځي جاړم په دې چې ارمان زما په وجود کې زما د ویښتو عمره ساګانې وي او هر ساه مې د اسلام او د محمد مصطفی نه دغسې قربان کړې وي لکه زما دې ملګري چې قربان کړه زه به مړ شم چې دا بیا مړ کېدی او جم دی کېدی بیا دې ورشتې او بیا د ویښتو برابر ساګانې په ما کې وي دې ته ایمان وي دا خو ما دا یو مثال درکړه دا خو زه مثال در کومه دا بی بی سمیه دا مثال قایم کړه دا حضرت خباب دا مثال قایم کړه او دا په بدر کې او یو کسانو شهدا دا مثال قایم کړه او دا صحابه دا مثالونه موږ ته قایم کړي تابعین هم قایم کړي دي اوس په ډېرو مسلمانانو الحمدلله د دین د قربانۍ مثالونه موږ ته قایم کړي دي الحمدلله نو هغه سوی ورته هغه یهودي مصنف مایکل هارت وایي چې یو د مذهب په ټوله دنیا باندې خور شو یو نیم اربونه زیات خلک مسلمانان شو دروغجن دونه تابعدار نه جوړېږي او دنه دروغ دین دونه پیروکار جوړېږي او بل تر اوسه پورې د هغه دین خورېږي دروغ دومره نه خورېږي یو سل 200 کاله پس ختم شي او نه دروغ دین دونه خورېږي او دویم څه دی د هغه ملګري د هغه نه قربانېږي د سیاسي د لالچ په بنیاد ملګري نه دي ځان وجني ځان او دې زمانه کې به الحمدلله چې مسلمان دی د پیغمبر په ناموس ځان وجني ځان چې لږ معمولي غوندې ووري چې د پیغمبر مبارک توهین چا کړی دی د پیغمبر مبارک په جامه چا لاړې تو کړي دي قسم په خدای ځان وجني هو زما د پیغمبر سپکه دی وی داسې مشته دي چې بچو سره تعلقات ختم کړي دي ښځې پرېښي دي چې نه 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 هر څه برداشت کوم د خپل مبارک پیغمبر توهین نه برداشت کوم تا به پرېږدم بله ښځه به وکړم ورور ته وي تا سره ورورولي ختمه کړم پلار ته وي بابا تا سره مې پلارواطوب ختم زویه بچې تا سره مې هر څه ختم خو پیغمبر نه پرېږدم